دا خو ټول زمونږ باسو د ریاضی کې الجبرا یو څه بل څه ده ټیک شوله بطور مقدمه د یو بل فن به هم بحث کوو او هغه فن دی فن جغرافیه ټیک شوله جغرافیه چې دا د دې ځمکې حالات د ځمکې د حالاتو نه غټ ځان سره پوهه د ځمکې د حالاتو نه ځان خبرول پوهېږي د دې کره ارض د مختلف قسمه حصې د هغې مختلفو حصو مختلف قسمه احوال د دغې نه ځان خبرول دې ته وایي جغرافیه په دې کې د دغې ځمکې نه بحث کېږي پوهېږي چې کله د دې جغرافیې بحث وکړو نو بیا به اسمان ته وخیږو لکه ٹھیک شوله انشاءالله که خدای ته منظور او روغ ورته وخیږي هسې نه چې صرف روغ ته وخیږي دلته پاتې شي بیا پکې نو بیا چې په دې ځمکه باندې مختلف قسمه دوایر دي خطوط دي فرض دي ټول چا پکې دي چې کرښې مرخې نه دي نالۍ پکې نه دي جوړې کړي ټیک شوله او فرض کړي دي پرې نو چې دا څومره څیزونه یې دلته فرض کړي دقه شانتې دی لره وسعت ورکړی دی بره په اسمان کې فرض کړي نو دا زمیني به هم معلوم او هغه اسماني به دواړو ته زموږ ضرورت دی پوهېږي بې ښه په دې دا کره ارض چې ده ټیک ده د دې نه هغه د ټول کره ارض چې مونږ ته په یو تصویري شکل کې ښیي نو هغې تصویري شکل ته دا ګلوب ویلی کېږي پوه شوې بې چې تا ته خو ټوله ځمکه څوک نه شي لکه په جاز کې بره وخېږي ټوله ځمکه ته دغې بیا ته ګیر چاپېره کېږي او ګورې را ګورې لکه دې طرف ته یې کټ کا هغې طرف ته لاړ شه چې وایي ګورو دې شي که نه بیا خو په حساب کتاب دوره پوه نه شي هغه ټوله کره ارض را غونډه کړې ده او یو شکل یو صورت یې ورله ورکړی دی نو هغې صورت ته بیا څه ویلی کېږي ګلوب پوهېږي بې یا هغه نقشه د ځمکې چې ده نو هغه ده بیا که دا د ګلوب په شکل کې د بال په شکل کې که نه ځان ته یو غوړېدلې دغه کې پوهېږي بې نو غوړېدلي هم دقه شی غوړولی دی کټ کړی غوړولی وي داسې پوهېږي په دې خبره په دې دا کره ارض چې ده نو د دې یو محوري حرکت دی محوري حرکت دی ته وایي په ځای باندې ګرځېدل پوه شوې بې او یو د دې مداري حرکت دی بلې څه شی دی مداري حرکت مداري حرکت دی ته ویلی کېږي چې مثال په طور باندې دا نور دی ٹھیک ده او دا د دې نور نه ګیر چاپېره دغه شانتې ګرځي دې نور نه څه کېږي ګیر چاپېره ګرځي دا محوري حرکت چې دی دا په 24 ګنټې کې یو چکر پوره کوي او دا مداري حرکت چې دی ٹھیک شوله مدار لارې ته وایي ښه په انګریزۍ کې اربیټ ورته وایي اربیټ یا خپل شل غونډه کې چې که نه په خپل مدار باندې چکر چې لګوي نو په دغې مداري حرکت سره د دې موسمونه بدلیږي د دې څه کېږي موسمونه بدلیږي پوهېږي بیا ګوره تاسو دې ته داسې وګورئ که نه کږه نه ده پرته په کار دا چې داسې لکه نیغه یې جوړه کړې وې که نه ټیک شوله دا کږه دی داسې ځکه جوړوي که نه چې دا مثال په طور دا انور دی ټیک ده انور خو د اور یوه ګوله ده هر طرف ته رڼا کوي نو دا ځمکه چې ده نو دا داسې برابر دی ته نه ده بلکې دا داسې کږه نو د دې هغه منځ چې داسې دی که نه اکه ته داسې خور کې نو هغه د انور هغې منځ نه رارسي ګوره که داسې وی که نه نو بیا به دا د یو بل سره بیخي په محاذات کې وو که نه هغې منځ او دې منځ که نه داسې نه ده بلکې دا دې لږ کږه ده د دې هغه منځ داسې ته ودرېدلی
نو دا چې د دې نه دا مداري حرکت کوي که نه نو دا داسې کوي پوهېږې پې ټیک شوله نو ګوره دې ته ګوره د دې نور دا منځ چې دی چې دا ځمکه په دې ځای کې ده نو دا دلته مخامخ دی څه دی دلته مخامخ وګداره دې ځای نه دې ځای ته شي که نه نو بیا د نور هغه منځ دې کرښې ته مخامخ شو چې بیا د دې ځای نه دلته شي که نه نو بیا دې بلې ځای ته مخامخ شو پوهېږې پې چې بیا د دې ځای نه دلته شو نو بیا یې کرښې طرف ته مخامخ شي چې بیا دلته شي نو بیا هغې بلې ځای ته مخامخ شي لکه کږه ده که نه پوهېږې پې نو په دې طریقه باندې اوس راشه دې ځای ته دا د خط استوا دا ځمکه چې په منځ باندې دوه ټوکړې کړې ده کوم خط او دا خط چې دی دا شرقن غربن دی دا خط څه شی دی شرقن غربن دا مشرق دی او دا طرف څه شی دی مغرب دی ٹھیک شو نه دا مشرق او دا څه شی مغرب دا خط شرقن غربن دی یا دې ته که ته خط وې او که دې ته دایره وې یو شی پوهېږې پې یا دا دایره چې ده نو دا دایره شرقن غربن ده او دې دا ځمکه تقسیمه کړې ده دوو حصو ته نو هغې یوې حصې ته به وایو حصه شمالي حصه شمالي او بله ده حصه چې په خپله شرقن غربن دی خو هغه به شمال جنوب ته تقسیموي که نه پوهېږې پې نور خطوط دی پکې داسې داسې هغه خطوط شمالن جنوبن دي څه دي نو شمالن جنوبن خط چې وي نو هغه دې لره تقسیموي مشرق او مغرب ته مشرق او مغرب ته او دا شرقن غربن چې کوم خط دی یا کومه دایره ده نو دی تقسیموي شمال او جنوب ته پوهېږې اوس دې خط چې دا شرقن غربن دی او تقسیم یې کړه کره ارض شمال ته او جنوب ته ټیک ده او دوو برابرو حصو ته یې تقسیم کړه نو دې خط ته دوی نوم ورکړی دی خط استوا خط استوا ځکه د دې خط په نتیجه کې مونږ ته دوه برابر حصې په وجود کې راځي دوه برابر حصې په وجود کې راځي او پرون ویلو دغه دایره عظیمه ده دایره عظیمه چې ده نو دا دایرې لره یا کرې لره دوه برابر حصو ته تقسیموي که نه پوهېږې اوس د دې خط استوا نه چې راځي دې ته وایي قطب شمالي قطب شمالي او دې ته وایي قطب جنوبي او دغې ته خاص نقطې د قطب شمالي او جنوبي ځکه وایو چې دا ساکنه کره نه ده بلکې دا متحرکه کره ده او په متحرکه کره کې مې راته ویلي چې یو قطر پکې ساکن وي که نه نو دا هغې ساکن قطر هغه یو جانب شمال دی او بل جانب یې څه شی دی جنوب یو جانب شمال او بل څه شی دی دا اصل کې داسې ده ښه ځمکه لکه دغه شمال شو دا جنوب شو دا مغرب شو دا څه شی شو مشرق شو پوهېږې پې ښه نو دا قطب د دې خط استوا نه د دې قطب شمالي پورې دغه رنګې د قطب جنوبي پورې دوی بیا هغه په دې کې مختلف قسمه دایرې پرس کړي دي یو دایره خو دا خط استوا شو که نه یو یې دلته بله پرس کړي بیا بله بیا بله بیا بله بیا بله بیا بله داسې د چین غونته کې نه روغه دایره داسې ښه دې ځای بیا بله ګوره داسې هغه دغه نه څه شی ورته وایي هغه سپرنګ غونته کې چې هغه نه د سپرنګ په شان دی نه بلکې پوره د صحیح دایره بیا بله صحیح دایره بیا بله د دې ځای نه د دې قطب شمالي پورې 90 دوائر پرس کړي څو دایرې پرس کړي دقه شان دی د دې خط استوا نه د قطب جنوبي پورې هم څو پرس کړي 90 پوهېږې
دغی ټولو دوایرو ته دوایر د عرض البلد وي دوایر د عرض البلد یا ورته خطوط د عرض البلد پوهیږئ ها د دغې خطوط عرض البلد په بنیاد باندې دوی بیا تقسیم د دې کره ارض کړی نو ویلی دي چې د دې خط استوا نه شروع شي 23.45 دې پورې چې راورسي نو په دغې ځای باندې چې کومه دایره وي په 23.45 داسې پوهیږئ پې دا د خط استوا شوه داسې راځه سپېدې چې راغلي دي که نه او سپېده چې تللي دي که نه پوهیږئ پې نو دا خو د خط استوا شوه او دا صفر عرض البلد دی ٹھیک ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23.1 23.2 23.3 23.4 24 ته بلا نه راسي نو په 23.45 په دې چې کوم خط دلته تېروتی دی پوهېږئ دې ته یې نوم ورکړو خط سرطان ٹھیک نا بالکل د دې سره برابر جنوب طرف ته هم په 23.45 وګوره یو پرون مې ته وویل دې سره به څه لګې جمع او دا یاره دې سره ولګوه ان او د دې سره اس یو شی ٹھیک ده دلته یو خط داسې چې کوم دایره جوړه شوې هغې ته وایي خطي جدي به نه وي ښه په دال شد نه نه جدي پوه شو په دې قصه ټیک شوله ها بیا د دې ځای نه چې ځای نو 90 پورې خو به ځای که نه 23 24 25 26 27 28 66 ته چې ورسي 66.55 دلته بیا بل یو خط دایره چې کومه ده پوهېږئ دقه رنګې په دې ځای کې 66.55 پوهېږئ دې دایرې ته یې نوم ورکړی دی دایره قطبیه شمالیه یا خط قطبی شمالی یو شی دی ورته ورکړي ٹھیک ده او دې له نوم ورکړی دی دایره قطبیه جنوبیه بس دې قصه پوه نه شوې دا د شو خط استوا دا د خط سرطان او دا د دایره قطبیه دا د شو خطي جدي او دا د شو دایره قطبیه جنوبیه ته پوه شوې په قصه اوس دا خطوط شول په دې غټ ما ته وی 90 دی هر طرف ته که نه دا به غټې دایرې شوې د دې دایرو چې دا کرښې پې تا راښکلې نو ته اوس دا ځمکه وګوره دا یې څو حصو ته تقسیم کړه په ظاهره کې دې نه څومره حصې جوړې شوې 1 2 3 4 5 شپږ حصې دې جوړې شوې بیا یې داسې کړي دي چې 15 حصې یې اخیستې دي دا حصه چې ټوله ده
دا ټوله یوه علاقه ده خط استوا نه 23.45 پورې شمال طرف ته 23.4 جنوب ته دا ټوله یوه علاقه ده او دې ته نوم ورکو منطقه حاره پوهېږي پې دا هغه علاقه ده که نه چې ما تاسو ته چې اوس ووي چې مې دا ځمکه چې ده نو دا د نور نه ګیر چاپېره څه کېږي نشي ګرځي تاویږي دې نه اوس به داسې وکړئ که نه دا لیټونه بیخي بند کړئ ټیک شوله چې تیاره شي لږه او یو کس یو موبایل راواخلی پای کې رڼا وکړئ دقه موبایل راواله بل دغه یو نه بل راواله ښه ته دلته راشه دلته په دقه ځای کښېنه په دقه ځای کښېنه ودرېږه ځای دا چې بلب وي نو بیا به ډېره ښه وه چې کته شوی بلب نه شي تار غونته کې خو بلب خو پیدا نه شي ها زه به هر حال دې سره به هم څه ګزاره ورسره وکړو ښه بل موبایل ورسره هم راکړه یو ودرېږه دا یو دا دواړه موبایل دې شي ونیسه دغه شان دې ونیسه ګورئ هسې ځان له فرض کوئ ښه دا که بیا بلب وي یا هغه لیزر غونته کېږي هغې باندې ډېر ښکلي کېږي دا خو چې داسې تاویږي نو په کومه علاقه باندې چې ګوره اوس نور لګي که نه هلته ورځ ده چې په کومه باندې نه لګي هلته څه ده شپه ده نو په 24 ګنټې کې دا یو چکر لګي که نه په ورو ورو به دې علاقه شپه کېږي او په هغې نوره شپه باندې څه کېږي په هغې باندې ورځ کېږي په داسې طریقه پوهېږې پې خو اوس دا ځمکه چې ده دا خو د دې نور نه دي چې ګیر چاپېره ګرځي که نه په دې ټایم کې چې دا وګورئ نو دا تقریبا دې ځای ته یې د مخامخ ده دا لیټ څه شی دی دې ځای ته مخامخ دی پوهېږې پې خو دا چې ټوله داسې ووځي دته دا موبایل هم دې خوا اوس راوګرځوه تو داسې ځه پوهېږې پې دا بیا داسې د دې د کرښې ته مخامخ وي د کرښې د خط استوا ته څه دی مخامخ دی بیا چې داسې ځي 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 نو ګوره هغه بل سر پټېږي اوس چې دې ځای له راورسېدو نو دلته مخامخ دی ګوره هغې ځای کې چې و نو دې ځای ته مخامخ ونور او چې په دې ځای کې دی نو دې بلې دی مخامخ دی چې دې ځای له راشي دغه شان دی بیا هغې کرښې ته مخامخ بیا چې دلته راشي بیا هغې بلې ته مخامخ دا نور چې دی دا یار د دې ځای نه شروع شي او جو په دې ځای نه چې دا ځمکه دې ځای نه راځي په دې کې 3 میاشتې تېرېږي څو میاشتې نو په 3 میاشتو کې چې دی دې ځای نه شروع شي نو دی دې سرلی چې راورسي پوهېږې پې بیا 3 میاشتې چې تېرې شي نو دی دلته راورسي نو بیا هغې برې سر ته مخامخ وي پوه شوې پې بیا چې 3 میاشتې تېرې شي نو بیا دلته کرښې له راورسي چې 3 میاشتې تېرې شي نو بیا یې ګدې سر ته مخامخ شي پوهېږې پې په دې قصه باندې پوه شوې که نه ښه نو دا دې چې د برې پورې ځي او بیا لاندې راځي نو د برې پورې دی صرف د 23.45 عرض البلد پورې ځي په خوا نشي تللی بیا او دا لاندې چې راځي که نه نو دا هم د 23.45 پورې راځي نور نشي راتلی بس دی بند کړه دا لیټ ولګو په دې قصه پوه شوئ نو دی که بره ځي نو هم د 23.45 پورې که لاندې راځي نو هم د 23.45 یعنې په دې علاقه کې دا نور ګرځي را ګرځي د دې نه بار کېږي نه بیا دا علاقه چې څومره ده
د قطب شمال طرف د 23.45 نرواله تر جنوب 23.45 پورې دی علاقې ته دی منطقې ته منطقه حاره وي منطقه حاره ځکه دا داسې وطن دی داسې علاقه ده په دنیا چې په دې کې نور شعاګانې عمودن پریوزي په دې ځمکه داسې نه چې په هر ځای کې په هر کلي کې او په هر علاقه کې ټول کال عمودن نور داسې پریوزي خو په دې علاقو کې په دې ټوله منطقه کې داسې ورځ راځي چې په هغې کې د نور رڼا د غرمې په ټایم کې د انور بیخي د دوی په سر ولاړي داسې په سر ولاړي چې د یو شي سوری هم نه وي پوهېږې بې چې داسې پل په سر ولاړ دی نو سوری د څه شي د هر چا سوری د هغه د خپو د لاندې چې د خپو د لاندې نو بیا خو نه شي لیدل پوهېږې بې دا علاقه داسې علاقه ده چې دې ته نور بلکل پیکس دې سر نه راورسېدو دې ځای خلکو باندې مخامخ دی بیا راځي 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 دې پورې راورسېد په نمبر چې راځي دې ځای نه واله دې ځای پورې په 6 میاشتې کې راځي دې ځای نه بیا په 6 میاشتې کې دلته دې ځای نه خط استوا ته په 3 میاشتو کې راشي دې نه بیا دلته په 3 میاشتو کې دې نه بیا دلته 3 میاشتې بیا 3 میاشتې بیا راواپس دا پوره کال د چا کار دی دا علاقې داسې دي چې په دې کې یو ورځ داسې په هر ځای باندې راځي چې د هلته په نصف النهار په ټایم کې د نور شعاګانې په دغې ځای باندې عمودن پرېوځي بلکل داسې نیغ په نیغ په سر یې ولاړې بلکل پوهېږې مکه مکرمه چې ده دا په 21 باندې ده غالبا 21.5 که 21.4 عرض البلد راځي نو په مکه مکرمه کې 2 ټیمونه داسې راځي 2 ورځې یو دا چې نور داسې په بره راځي او یو دا چې کله په واپسۍ کې راځي نو 2 ورځې پکې داسې راځي چې په هغه 2 ورځو باندې دا نور بلکل د کعبې د پاسه نقش پل سوری نه مکمل په سر یې داسې ولاړي پوهېږې بیا مدینه منوره چې دا نو دا د 23.45 نه بار ده برې طرف ته ده نو هلته بلکل د مدینې منورې سر لنور ځي پوه شوې بې هلته هم لږ په کراس لکه زمونږ علاقه تیم بار ده دلته هم بلکل سر له نه راځي لږ په کراس باندې نو د فیع الزوال به خامخا وي چې په کومو علاقو کې بلکل سر له راځي نو هلته په کال کې 2 ورځې داسې راځي چې سایه اصلي وي نه فیع الزوال نه وي پوهېږې په اخبارونو کې راځي وي په غالبا چې یو په مئی کې دی په 27 ده که په 28 مئی او یو په جولای په میاشتو کې 16 جولای په دې 2 ورځو باندې بیا یې ټیم وموښي چې په 16 جولای باندې په 2:02 یا په مئی کې په 27 که د 28 مئی راځي په دې کې په دې ټیم باندې خپلې قبلې برابر کوي پوهېږې نو په دغې ورځ باندې په 28 مئی په 16 جولای په دې باندې دا نور بلکل د نصف النهار په ټایم کې د کعبې د پاسه ولاړي نو چې هلته د نصف النهار کم ټایم دی ته چې په دنیا په کم ځای کې پاتې کېږي ته ستا ټایم به په هغې وخت صحي پوهېږې چې په مکه مکرمه کې وقت نصف النهار وي نو دلته زموږ څه تقریبا په باندې 2 بجې دغه ټایم وي پوهېږې نو په هغه ټایم باندې به ته چې په کم ځای کې هم تا داسې څه لښته دې په ځمکه باندې کېښودله او د هغې سوری کم طرف ته دقه ستا قبله ده بلکل فرق پکې نشته پوهېږې فکر ځکه هلته د هغې د پاسه په سر ولاړ دی که نه لکه ګوره راشه راکړه ته موبایل رڼا د
دغه پې ولګو لیټ بند کړه تو دا لیټ دا کعبه ده دا لاندې او دا نور بالکل په سر ولاړ دی ټیک شولا او ته په دې ځای یې ستا سوری کوم خوا دی پوه شوې بې که نه نو ته په دغه ټایم باندې چې په کوم ټایم کې نور د کعبې سر له ورسي په هغه ټایم کې ته د خپل سوری دی وګوره جو مخامخ بسم الله که نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعاته نفل که یو سړی د دنیا په دې ځای کې دی وګوره سوري ته ټیک ده یو سړی د دنیا په دې ځای کې دی وایي دروته وایي دروته په ځمکه اینې که یو سړی په دې علاقه کې دی اینې چې کوم طرف ته هم دی نو چې په دغې ورځ کې په کوم دنیا په کومه علاقه کې ورځ ده نو هلته ته قبله معلوم که شپه ده نو بیا خو نه معلومېږي خو چې ورځ په کوم ځای کې ده نو هلته قبله ته څه کولی شي معلومولی شي په دې طریقه ولیټ ولګو ها جدا دی راځي که نه قبلې ته خو مخامخ وي ټوله دنیا داسې دغه ده نه پوه شوې په دې ځای کې کعبه ده مثلا ایده دا ده ایده سعودي عرب دی ده ریاض هغه مکه دا مکه ټیک ده موږ دا پاکستان دی موږ پاکستان کې زموږ قبله داسې ده که یو دا ملک دی نو د دې قبله داسې ده دې ځای کې ملک دی نو د دې قبله داسې ده دې قبله داسې ده کعبه ده که نه ټیک شو نه هغه طرف ته به مخکې که نه نو چې نور کله د دې سر له دې چې راورسېد نو چې ته د دنیا په کوم ځای کې هم یې هلته څه شی دی چې په ځمکه کښېنه خو چې په هغه ټایم کې نور د کعبې په سر وي په مکې مکرمې وي نصف النهار ټایم کې جو سوری چې د کوم خوا و په بل طرف باندې ودرېږه یعنې ته دې چې ولاړې سوری ستا شاته دې چې جوړېږي که نه چې شاته دې جوړېږي جو مخې ته بسم الله دقه ستا هغه خط قبله شو پوهېږي بې به هر حال دا باس هم نه کوو ښه خپل باس له راشه هغه دا چې د دې خط استوا نه 23.45 شمال طرف ته او 23.45 جنوب طرف ته چې دا کوم دوایر دي نو دې ته وایي یو ته وایي خط سرطان بل ته وایي خط جدي او د دې منځ کې چې دا څومره علاقه ده دې ټولې ته منطقه حاره وي منطقه حاره د حرارت نه ګرمایش ته وي که نه او دې علاقې ته حاره ځکه وي چې په کال کې 2 ورځې په دې داسې راځي په هر ځای کې په هر کلي په هر ځای چې هلته د نور شعاګانې عموداً په دې را پرېوځي نشي پوهېږې پې نو دغه علاقې چې د باقي دنیا په نسبت دا ګرمې علاقې دي باقي دنیا په نسبت باندې څه دي ګرمې علاقې د ګرمایش او د یخنۍ لپاره مختلف اسباب دي یو سبب پکې دا هم دی چې هلته به د نور شعاګانې عموداً پرېوځي نور شعاګانې به څه کېږي عموداً پرېوځي بیا د دې علاقو چې ابایي خپل کوم خلق دی یو خو د بل ځای نه راغلی دلته آباد شوي که نه هغه نه د دې چې دنیا آباده شوې د دې خپل کوم اصلي خلق دی دا خلق د شکل نه تور وي د تور رنګ یې غونته کي پوه شوې دا د افریقې دا مختلف ملکونه وګوره نو سم سړي د پکې ځان ښکاري داسې توري که نه پوهېږې پې که نه دوی ټول په دې علاقو کې پاتې کېږي پوه شوې پې د مکې مکرمې خلق چې دی نو د عرب که تاسو څوک تلي یې عمرې علیه السلام کوي نو هم خپل خلق داسې تور رنګ د عرب تور رنګ یې غونته کي پوه شوې پې
دا د ګرمایش یو اثر دا هم وي چې د هغې سره د خلقو هغه رنګونه صحیح تور وي. یخې علاقې چې د یخې علاقې خلق چې نو دا سپین وي ښکلی خلق وي پوهېږي به او د ګرمې علاقې خلق دا تور رنګي وي پوهېږي به که دې ټولې علاقې ته وي منطقه حاره وشوله ښه بیا د دې 23.45 نه راواخله تر 66.55 پورې دا علاقه چې ده نو دې ته وایي منطقه معتدله شمالی منطقه معتدله شمالی او دې علاقې ته دا چې ده دې ته وایي منطقه معتدله جنوبی جنوبی آیا جنوبی آیا وشولا دا معتدله دا او دام صدا معتدله دا ٹھیک دا خود دا شمالی معتدله دا او دا صدا جنوبی معتدله دا ٹھیک شولا او دا شروع کیږي د 23.45 نه یی تر کوم عرض البلد وګوره 66.55 پورې د قرنګ دلته د 23.45 نه شروع کیږي او د 66.55 پورې راځي زمونږ د دې علاقې عرض البلد چې د 34.515 دی نو موږ په کومه معتدله کومه منطقه کې راځو منطقه معتدله او شمال طرف ته وي نو منطقه معتدله شمالیه پوهېږي دې ته دا معتدله په دې معنا سره وایي چې په دې کې هغه ګرم موسم پکې راځي یخ موسم پکې راځي دواړه پکې راځي په دې علاقو کې اکثریت ګرم موسم وي ټول کال پوه شوې چېرته بارانونه وشو یا څه نور څه اسبابو د وجې نه پکې یخني هم راتللی شي خو داسې یخني نه راځي لکه سم چې سړی رپېږي او شړۍ دي او کوټونه دي او څادرې دي او دا ټول څیزونه دي پوهېږي به او دا معتدلي چې دي نو په دې کې ګرمي هم راځي یخني پکې هم راځي پوه شوې یا ورته معتدله په دې معنا سره وایي چې په دې علاقه کې په دې معتدله کې په حاره کې هم او په دې معتدلو دواړو کې هم په دې کې په 24 غنټې کې شپه ورځ دواړه راځي په 24 غنټې کې پکې شپه ورځ دواړه راځي په دغه معنا سره خو دا معتدله ده خو دې له خو نوم ورکړی دی حاره که نه خو دغې له نوم نه نو دې له معتدله ورکړو چې یاره په دې علاقو کې په 24 غنټې کې شپه ورځ دواړه راځي لنډېږي اوږدېږي به داسې علاقې پکې شته دی چې شپه پکې ورسي 1 غنټې 1.5 غنټې ته او ورځ پکې 22-23 غنټې وي یا پکې ورځ چې ده نو دا غنټه 1.5 وي او شپه پکې 22-23 غنټو ته په خوب بستړی شي پوه شوې او نو شپه پکې دومره اوږده شي کېدلی شي پکې شته پکې داسې علاقې خو په 24 غنټې کې به شپه هم راځي او ورځ به هم راځي پوهېږي نو په دې معنا سره دې ته وایي منطقه معتدله یو شمالي او بله جنوبي بیا د دې منطقې معتدلې نه په بره 66.55 نه په بره تر قطب شمالي پورې او دغه رنګې دلته تر قطب جنوبي پورې دا قطب جنوبي هغه قطب شمالي ٹھیک شو دلته دې ځای پورې دلته دې ځای پورې دغه منطقو ته وایي منطقه بارده یا منطقه منجمده بارده یا منجمده دې برې ته وایي منطقه بارده شمالي او دې لاندې ته وایي منطقه بارده جنوبیه یا منطقه منجمده شماليه منطقه منجمده جنوبیه پوي بارده یا منجمده ورته په دې منجمده ورته ځکه وایي چې په دې کې اوبه به پکې ونه یي واوره وایي ټول کال پکې واوره پرته او بارده معنا خو ظاهره ده یخي ولې په نمونو یخي چې ټول کال واوره پرته نو ګرمي به بیا
یخني وي پوه شوې بیا به کې دا جنوب طرف چې دی که نه په دې کې شی نشته په دې کې څه آبادي مبادي انسانان په دې کې نشته دې وچه ده خو د خاورې وچه نه ده د واورې وچه ده د واورې غرونه دي پکې او دغه ټولې وچې ته برایزوم انټارکټیکا وایي برایزوم 25 کیلومیټر دنګه واوره پکې پرته وي پوهېږې پې ته ګوره دې غرونه دنګه نه دا غر خو به 1 کیلومیټر هم نه 25 کیلومیټر دنګه واوره پرته وي پوه شو دا ټول کال وي بس دا د ختمېدو د ورکېدو نه وي داسې سم هغه ګلیشیري غونده کې دي جوړې شوي ټیک شو جاس پې د پاسه کښېنم او بیا هم کښېني داسې کلکه شي او بیا دا شمال طرف چې دی دې کې آبادی شته ټیک شو دا ناروې ډنمارک کنیډا خو پکې ټوله نه ده خو څه حصه دی چې پکې راځي او د دغې علاقو د دغې ملکونو هم څه حصې غالبا چې د روس څه شاخوت هم یو وتی دی د هغې پکې هم څه حصه شته پوه شوې بې خو په هغې کې بیا ځمکه پکې شته ټیک شو زمونږ د دې خاورې په شان ځمکه پکې ده خو مستقل پاتې کېدلو ځای ډېر انتها یخ موسم وي دا ټول کال نو خلق ورته چکر و مکر ولځي خو لیکن نور او مستقل به هم کېدای شي چې پیدا کړي لویه دنیا ده ډېر شي خلق یې ځای سره عادت دي او پیدا شوي وي هغه ځای به ورته ښکلی ښکاري پوهېږې پې خو انتها یخ علاقه کالو سر به کې واورې پرتې په دې قصه پوه شوې بیا دا علاقې دي چې دي دا دوه چې په دې کې په 24 غنټې کې شپه ورځ نه راځي په 24 غنټې کې به شپه ورځ په دې شپږ میاشتې شپه یو شپږ میاشتې وي ورځ پوهېږې لکه وختي چې ما تاسو ته هغه لیټ دغه کو نو دا نور چې دې ځای ته مخامخ و که نه دې ځای ته مخامخ و نو دا چې د دې ځای نه دې ځای ته رارسي خو 3 میاشتې پکې لګي نو په 3 میاشتو کې څو ورځې دي کم از کم 90 خو دي که نه چې 90 دي نو دا چې په 3 میاشتو کې دلته راسي دي 90 چکرې والي څو چکرې والي 90 چکرې نو اوس دا نور چې دې ځای ته مخامخ دی په دې ځای نو دا بال خو داسې نه دی پروت دا خو داسې کوږ دی که نه کوږ نو چې دې ځای ته مخامخ دی نو دا ځای ټول رڼی دی نو که دا 24 غنټې پې تېرې شي خو د دې ټول ځای هغه رڼایي ختمېږي نو په دې علاقه چې ګوره اوس دا ځای دی دا نو دا چې ورته داسې نور دې ځای ته مخامخ نو په دې ځای ورځ وه که نه خو چې دا دلته راغله نو شپه شوه پې که نه توره تیاره شوه شپه شوه بیا سهار نور راوخت دلته خو دا علاقه چې ده دا نه پټېږي دا نور ته مخامخ یې داسې نو که بل ځای کې شپه کېږي که ورځ کېږي خو په دې یارانو ورځ ده پوهېږې پې په دې شپه کېږي نه په دوی باندې 3 میاشتې دغه شانتې دغه کېږي نو 3 میاشتې دا نور هغه په دې کرښه باندې چې دی د کرښې نه دلته چې په دې بله منطقه کې دی په 3 میاشتې کې دې کرښې له راشي او په 3 میاشتې کې بیا هغې بل طرف له لاړ شي که نه نو په 3 میاشت چې دې کرښې طرف ته دی د دې ځای نه را روان شي نو ورځ شروع شي پوهېږې د دې ځای نه د دې ځای نه د دې ځای نه چې دی را روان شو 3 میاشتې نه دې منځ له چې دلته را ورسېد دې کرښې له چې کرښې له را ورسېد نو په دې ځای ورځ شروع شوه نو بیا کته راځي 3 میاشتې که نه هغه 3 واړه میاشتې په دې باندې ورځ بیا د کتې نه بیا کرښې له راځي که نه نو بیا 3 میاشتې ورځ ټیک شو نه نو چې بیا دلته را ورسېد بیا چې کرښې له را ورسېد نو د کرښې نه اوس د شمال طرف ته ځي که نه نو چې شمال طرف ته شو په دې یارانو بیا شپه شو نو دا بیا داسې شپه راځي بیا د ختمېدو
هغه بل جانب شپږ میاشتې شپه د هغې تېره شوه په هغې اوس ورځ شوه پوهېږې پې نو دا چې په کوم ځای کې ورځ کېږي نو هلته نور په هغې ځای کې راوخېږي نو داسې بره نه راځي ګورې ښه دی به دقه شانتې داسې به ځي دقه ګیر چاپېره داسې په ورو ورو به بره کېږي په ورو ورو 3 میاشتې دی داسې په بره شي پوهېږې پې دقه شان نو چې 3 میاشتې پورې دی سوره لاړ شي بیا 3 میاشتې بعد به بیا دې را په کته کېږي 3 میاشتې به په کته را روان دي دقې علاقه باندې شپږمه میاشت الله پې ورځ ده نو چې کته ډوب شو بس تیاره شو نو بیا به 6 میاشتې په دوی باندې ځئ شپه نه پوهېږي او هغه بل جانب چې و په هغې باندې به ورځ شي نه پوهېږي نه شپږ میاشتې پې تیاره راځي که نه دا لږه علاقه نه د دنیا علاقه ده 66.5 نه راواله تر 90 پورې یو خوا تر 90 پورې بل خوا چې شپږ میاشتې به دي شپه یې شپږ میاشتې پې ځي ورځي بیا دا یو فقهي مسله ده چې دوی به د مونځونو د روژو څه کوي لکه د روژې میاشت شوه شپه ورځ شوه نو مړه به یې ټول که شپږ میاشتې روژه نه شي پوهېږې پې یا مثال ورځ پې شوه نو په شپږو میاشتو کې به صرف 5 مونځونه کوي پوهېږې پې او په میاشت کې هم یو مونځ رانه کوي که نه نو دا به څه کوي نو دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې د دجال تذکره یې کله کوله د دجال چې په اوله ورځ باندې کله راشي ظهور د دجال وشي نو دا اولنۍ ورځ به د 1 کال برابر وي پیکس د 1 کال دا دویمه ورځ به د 1 میاشت برابر وي او درېیمه ورځ به بیا د 1 هفتې برابر وي او څلورمه ورځ به بیا بس عام ورځې به شروع شي 40 ورځې به دی په دې ځمکه باندې خو 40 ورځې داسې دي چې اوله ورځ د کال برابر دویمه ورځ د میاشت او بله د هفتې او باقي 37 چې دا نارمل ورځې دي پوهېږې پې نو ګویا کې د کال د پاسه وي که نه نو صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کال برابر ورځ ده یا د میاشت یا د هفتې نو د مونځونو به څه کوو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې خپل اندازه به لګوئ خپل حساب اندازه به لګوئ ها ولې به یې پته نه لګي دومره اوږده ورځ به وي چې خدای دې ورته موږ نه پاتې کړي خو ډېره اوږده ورځ به نه هغه ورځ به یې دومره اوږده صرف نه که نه ته خبره څنګه 5 مونځه ولې 5 روغ کال کې 5 مونځه نو صحابو ته تپوس وکړو چې په دې کې به موږ د مونځونو څه کوو وی حساب به کوئ پوه شوې پې نو ګړی خو به درسره وي که نه نو ځان له به د 24 ګنټو په حساب باندې د مونځونو اندازه لګوئ نو ورځ به ټول کال به ورځي ټیک شوله د ورځې به تهجد کې سره غرمه کې به ولاړې څه کې لکه تهجد کوم ښه اوس دا علاقې چې دي شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځ که چېرته پېښ شوې بیا او دغلته ورغلې نو دلته به د مونځونو څه کې نو هغه بیا فقهاو د دې مختلف قسمه حل هغه لیکلی دی یو دا چې ځانه د ګړۍ په حساب د 24 ګنټو حساب کوه او یو دا غالبا فتوا په دې ورکوي چې د دې علاقې قریب هغه علاقه چې هلته شپه ورځ دواړه راځي د هغې په نقشه عمل کوه د هغې هغه نقشه به ځان سره واوسې او د هغې مطابق به بیا مونځونه روژې او هر څه به کې هر ټایم به بیا هلته د هغې دغې علاقې حالاتو ته به نه ګورې بلکې د دې سره نږدې هغې علاقې حالاتو ته به ګورې چې کوم ځای کې شپه ورځ دواړه راځي لکه مثال په طور په 66.55 په 66.54 په دې باندې شپه ورځ دواړه راځي د دې ځای نقشه به ځان سره والې دلته کار ځای کې ګرځې بس په هغې عمل کوه چې د هغې مطابق ستا په ګړۍ کې څه ټایم کېږي چې هغه مونځ خپل کوه پوهېږې پې
او د علاقې داسې هم دي چې په دې کې اړو آبادي دونه شته نه په دې کې اړو انسانان شته دی پوه شوې په دې کې خو بیخي نشته ده خو بیخي هغه سمندر دی د واورې هغه سمندر دی او په دې بره کې دغه چې کوم دي چې چېرته لاړی ورته جو داسې کوئ بیا نو په دې قصه باندې پوه شوئ نو دا مختلف قسمه خطوط دي یا دوایر دي چې دا فرض کړي دي په کره ارض او د دې دوایرو په بنیاد بیا تقسیم د کره ارض هغه کړی دی مختلف قسمه منطقو مناطقو ته پوهېږئ په دې قصه باندې بس دی بیا د ګرمۍ یا د یخنۍ نور اسباب هم ډېر شوي وي خاص جنګلات وي اوبه وي د کومې علاقې نه تیل راوځي خدای دې کړي چې دا په منطقه حاره کې اړو ده نه خو په دې علاقه کې لاندې په ځمکه کې تیل دي دم ګرم علاقه تیل چې له کوم ځای نه راوځي هم صحیح ګرمې علاقې د عرب چې د انتها ګرم دي که نه یو خدا په دغې علاقه کې راځي منطقه حاره کې بل تیل دي پکې پوه شوې او نور دي چې مختلف اسباب هغه کېدلی شي بس ته دمه ورته کوئ بس یو څو منټه دمه وکړئ چې بیا بس